سلام علیکم. تازه خبر ډیر غټ خبر د ایران ټاکل شوی نوی ولسمشر چې د آیت الله خامنه زوی مجتبی خامنه چې کوم دی هغه ولسمشر شو د ایران. یو طرف ته ډونالد ټرمپ هغه ته دمکۍ ورکړې ده چې کته هم چمتو چې آیا خپل پلار سره لیدل وکړي یا هغه طرف ته ولاړ شي، یعنې مطلب دا چې موږ ته هم په نښه کو که زموږ خبره ونه. خو بل اړخ ته چې کوم دی ایران چې کوم دی اولنۍ ولسمشر ټاکلو نه بعد په اسرائیل شمالي علاقو باندې حملې کړې چې پکې د اسرائیلو یو مکمل ایربیس چې کوم دی هغه مکمل تباه شوی او په درځنو جهازونه هم په هغه کې چې کوم دی سوځول شوي دي او هغه له منځه وړل شوي دي، چې پکې د نیوز او یا د کوم انټرنیشنل نیوز د هغه مطابق چې ایران چې 3 هفتې نور جنګ وکړي نو د امریکې بنیاد به یعنې ور ختم کړي او د اسرائیلو بلکې هغه به قوت وبیلي او ایران به چې کوم دی جنګ وګټي. خو بل اړخ ته هغه پروفیسر د چین چې هغه څو کاله مخکې وړاندې په 2013 کې یا په څو کې دغه پیشنګویي ورکړې وه چې جنګ به راځي او هغه به چې کوم دی د اسرائیل او د امریکې او د ایران له منځ وي. خو هغه چې کومه خبره چې کړې وه هغه رښتینې شوه، خو هغه په حواله چې کوم دی اوس یو ځل بیا هغه یو خبر خپور کړی، یو ویډیو پیغام یې جاري کړی چې پکې ویل شوي چې دا جنګ چې کوم دی دا اړوند وختونو کې به دا شکست امریکا خوري او ایران به دا جنګ چې کوم د خپل لاس راوړنه کوي او دا جنگ به چې کوم دی ګټي. همداسې ویل چې ښکارېږي د هغې پیشنګویي هم دویمه پیشنګویي دا هم دا باید شاید چې دا هم صحیح ثابته شي. دا ناروان خبرونو لپاره حتما د ویډیو ریپوسټ کوي، ویډیو سره حتما شیر کوي، لایک کمنټس ضرور حتما اکاونټ د سره خامخا فالو کوي.